ګرانو مینوالو ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا وخت زموږ سره د افغانستان نه څنګه تاسو ته پته چې د دبئی دلته کې کانفرنس دی د کوم چې کابل ریور بیسن دی د مینجمنټ حوالې سره پاکستان او افغانستان د دوه جاینټ شیره څنګه د موږ په شریکه د دوه په ګټه باندې استعمالوي شو. اسد الله میلان زموږ سره د کابل نه راغلي دوی د اوبو چې کوم د قوانین دی وغیرہ د هغې ماهر دی. دوی نه پوښتنه کوي اصل دا راته وایي چې ستاسو په نظر باندې خو دا کابل بیسن چې کوم تاسو نه کابل ریور بیسن. اول سلام تاسو ته، سلام د تلویزیون محترم او درنو لیدونکو ته او کتونکو ته. کله چې موږ د کابل په سیندیزه حوزه یا کابل ریور بیسن باندې خبره کوو، دا د هغې ساحې پورې اړه لري کوم چې د کابل سیند هغه کچمنټ ایریا ده یا د هغې نه د کابل سیند سرچینه اخلي او نور ټول هغه ښاخونه د کابل سیند چې هغه نهایت یوه ډرینیج یوه مشترک ډرینیج یا آبریزې ته کېږي، نو دا ټوله ساحه د کابل سیندیزه حوزه ورته کېږي. دا راته وایي چې دې موږ دلته کې د دوه ورځې پاکستاني ایکسپرټ تاسو ویل تاسو څه تاثر واخیسته د دې نه چېرې څومره پورې دا ضروري ده چې پاکستان او افغانستان دې یو بل سره یو مشترکه داسې یو میکانیزم تیار کړي چې د اوبو استعمال کړي. تاسو ته څه تاثر به څه واخیسته تاسو خپل خیال سره؟ خو په دې پروګرام کې اکثرا هغه کسانو اشتراک کړی وو چې دوی علمي کسان وو، متخصصین وو د اوبو او دوی خپل ډېر تخصصي نالج په دې مسله باندې غوښتل چې یو بل سره شریک کړي او زه فکر کوم چې دا به د مشترک فهم د رامنځته کولو دپاره یو ښه اقدام وي، ځکه ځینې مسایل شته چې د جرین د کرښې نه د پاکستان خواته وضاحت موجود نه دی افغانانو ته، او ځینې مسایل چې د جرین کرښې نه د افغانستان خواته شته دي د هغې نه پاکستان کسان خبرداری نه لري. نو دا هغه اشتراک یا شریک کول د دغه فهم او د دانش د خپله یوه لاسته راوړنه ده. خو دا چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ ځینې ستونزې موجودې دي په مختلفو برخو کې، یو د هغو نه یوه هم د اوبو مسله ده چې د اوبو په مسله کې زه فکر کوم چې خبرې اترې یا مذاکره د دواړو طرفو ترمنځ دا کولی شي چې مختلف مسایل حل کړي، اما نن ورځ نه سبا یا ځینې وخت لږ وخت نیسي ځینې وخت ډېر وخت نیسي، اما دا چې مذاکره شتون ولري دا یو نیک اقدام دی او زه فکر کوم هغه که ډېر په کوچني سرحد کې هم وي لکه د علمي کسانو پوهانو ترمنځ یا ژورنالستانو ترمنځ او یا هم د مدني ټولنې ترمنځ، زه فکر کوم چې دا به یو مشترک فهم رامنځته. اخرنۍ پوښتنه ستاسو په خیال باندې دا څومره ضروري ده چې دواړه ملکونه دې سره یو داسې کمیشن جوړ کړي، یو داسې بورډ جوړ کړي، هر څه نوم چې ورته ورکړو چېرې د کابل دریاب د اوبه چې کوم دي چې دا د دواړو په ګټه باندې دواړو ولسونو په ګټه، ځکه تاسو په دې کانفرنس کې تاسو پوه یوئ په دې باندې مختلف ماډلز تاسو ډسکس کړل د مختلفو ملکونو ترمنځ چې داسې دي، نو تاسو څه ګڼئ چې زموږ دپاره کوم یو به ښه کېدي شي ستاسو په ذاتي زه وایم څومره ضروري دی چې دا ضرور شي؟ خو زه فکر کوم چې د دولتونو ترمنځ کوم اختلافات چې موجود دي د مختلف عوامل لري او امکان لري ځینې عوامل یې د دواړو دولتونو پورې اړه ولري او ځینې عوامل یې د دواړو دولتونو د بیرون نه امکان لري کې دخیل وي. خو دې دپاره چې څومره اړین دی دا هر څومره چې زر وشي ښه، اما کله چې سړی واقعیتونو ته ګوري زه فکر کوم چې واقعیتونو ته په کتو سره دا کار به وخت نیسي، ځکه د دواړو طرف نه هغه کسان چې تصمیم نیسي، تصمیم نیونکي دي، هغوی په دې اړه باندې دوی موقف ډېر روښانه نه دی چې دوی غواړي څه وکړي، آیا دوی غواړي چې د اوبو په مسایلو کې بحث پیل کړي، که د اوبو د مسایلو او د امنیتي مسایلو بحث په یو ځای پیل کړي. زه فکر کوم چې دا ښه دی چې د دواړو دولتونو د بهرنیو چارو د وزیر
وزارت د سخنګوی څخه د پوښتنه وشي او چې دوی رسمي موقف څه شی دی خو گفتگو یا مذاکره او پکار دا مخکې نه لګه د دواړو دا په ګټه ډېره مننه اسد الله صاحب ملګرو تاسو د اسد الله میلاد خبرې اورېدلې خبره هم دغه ده چې څومره زر پکار دي دا اهمې مسلې دي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ الله فضل یو اوبو باندې خو اوسه پورې څه شر نه دی راغلی څه رواني نه دی راغلی خو آینده دپاره دواړو ملکونو ته د اوبو ضرورت دی افغانستان هم کومو علاقو کې چې د کابل بیسن ورته موږ وایو دلته کې هم د اوبو مسلې راځي پاکستان غاړې ته بیا چې کوم ځای کې د اوبو مسلې دي نو که د مخکې نه دا په ورورۍ ماحول کې په یو ښه ماحول کې د دې دپاره یو جاینټ کمیشن یو ګډ کمیشن جوړ شي یا څنګه په رسول الله وایي چې حکومتي خلکو له دولتي واکدارانو اوس پکار دي چې دا اوس هغوی به بیا مخکې بوځي دا کوم دوبۍ کې چې کوم کانفرنس مونږ راغلي نو دا خو صرف دا و چې ماهرین پوهانو هغوی په دې حوالې سره خبرې کوي